تحریک انصاف دا رنګه ځوانان لري لکه دلته چې ناست دي دا شکست نه مني موږ ورته ویلي دي دا شکست نه مني تحریک انصاف هغه ځوانان دي چې هغه په لمبو ګډ سره ده هم په مرکز کې هم دلته په لورلایي کې 14 پارټۍ یوه خواته دي د موږ تحریک انصاف پارټۍ هغه بلې خواته ده هغه به انشاءالله دا شکست موږ ته دونه اسانه ده چې په 8 فروري به په 5-6 بجې تا ته درک ولګېږي چې چا شکست وخوړی بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو له مخه په پندال کې ناست سپین ږیري او ځوانان او کوچنیان زه تاسو ټولو په اجازه باندې عزیزانو یوارې بیا الیکشن راغلی ده له 5 کاله بعد نو بیا یوارې دلته د هرې پارټۍ کینډیډیټ هم راځي امیدوار به هم راځي الان کې زموږ د تحریک انصاف له طرفه عمران خان دا ټیم په جیل کې ده له جیله دوی الیکشن لړاوه خو د موږ انتخابي نشان سوا هغه بلا وه بلا یې په آخري شپه کې له موږ کیش کړه ختمه یې کړه بیا موږ ته دا ډر جاري سو چې آزاد ودرېږي آزاد هر سړي خپل انتخابي نشان واخیستی زموږ انتخابي نشان د صوبایي اسمبلي دپاره هم چانکه ده قومي اسمبلي دپاره هم چانکه ده صوبایي د اسمبلي دپاره زه یم او قومي اسمبلي دپاره بابر مسخیل ده نو لہذا موږ په 8 فروري باندې چې کوم الیکشن کوو دغه ووټ چې ده دا به موږ چاینکې ته ورکوو ولې چې د موږ مقابله له 14 پارټیو سره ده هم په مرکز کې هم دلته په لورلایي کې 14 پارټۍ یوه خواته دي د موږ تحریک انصاف پارټۍ هغه بلې خواته ده هغه به انشاءالله تحریک انصاف دا رنګه ځوانان لري لکه دلته چې ناست دي دا شکست نه مني موږ ورته ویلي دي دا شکست نه مني تحریک انصاف هغه ځوانان دي چې هغه په لمبو ګډېږي انشاءالله د تا شکست موږ ته دونه اسانه ده چې په 8 فروري به په 5-6 بجې تا ته درک ولګېږي چې چا شکست وخوړی انشاءالله دا ځوانان دي له موږ سره ملګري دي عزیزانو له 80 کاله له 50 کاله دا پاچیانې په دا ملک مسلطه دي تر موږ تاسو ته ښه معلومې دي دلته 50-60 کاله عمر د هر سړي کېږي چې دا کوم موږ سپین ږیري ناست یو موږ تر اوسه پورې یوه فایده د دا خلکو نه ده لیدلې مذهب په نامه باندې سیاست کړی ده د پښتونوالي په نامه باندې سیاست کړی ده د علاقې په نامه باندې سیاست کړی ده نو موږ یوه فایده نه ده لیدلې نن د علاقې په سطحه لیدلې ده که یا تاسې وایاست یا اسکولا شته یا اسپتال شته یا اوبه شته یا بجلي شته یا بل انصاف شته یا نوکري شته یا روزګار شته دا یو شی نشته عزیزانو دلته موږ مایوسه کړي یو موږ په تیاره کې ساتلي یو د هغه لوی وجوهات دا ده چې موږ ته تعلیم نه ده راکړی زموږ دغه بچیان زموږ دغه نسل موږ خو دغه رنګه ژوند راتېر کړو زیاته به یا 15 کاله یا به 10 کاله دا زموږ عمر ده موږ د دغه بچیانو دپاره د دې مستقبل دپاره عمران خان هم راپورټ شوی ده نن څه کم دی ناسته په جیل کې هغه د دغو بچیانو د مستقبل دپاره ناسته د عمران خان ولکه یوه فایده هم شته د دغه بچیانو د مستقبل جنګ کوي عزیزانو موږ تاسې به هم سوچ کوو د دغو د بچیانو د مستقبل جنګ به کوو لہذا موږ د شمسي د برمې د مفاد دا سیاست به ځاته پرېږدو ولې چې د موږ هسپتالونه خراب دي د موږ ښکلا نشته تعلیم نشته موږ ته روزګار نشته موږ ته بجلي نشته موږ ته اوبه نشته موږ ته یو سهولات هم نشته بیا دا ووټ موږ چېرته دپاره ورکوو دا ووټ موږ دغه شي دپاره ورکوو چې موږ هر کور ته دا فایدې ورسېږي د دې منبر چې دا موږ کوم ووټ ورکړی هغه تعلیم ده هغه صحت ده هغه بجلي ده هغه اوبه دي هغه یو بل روزګار عزیزانو نو موږ تاسې ته دا سوال ده په 8 فروري باندې د موږ د الیکشن ورځ ده د موږ انتخابي نشان چاینکه ده دې چاینکې ته به ووټ ورکوو یوارې به دا فیصله کوو له 50 کاله بعد به یوه دا فیصله کوو چې له دا ور ووټ موږ چاینکې ته ورکوو او د عمران خان سړي ته یې ورکوو او عمران خان باندې راخلاصوو په دا یوه کاغذ باندې دا به موږ ټول کول کوو نو ستاسو ټیم نه اخلم وخت ناوخته ده مازدیګر ټیم ده یخ ده وسلام